د کوزدر وادي تلاش د غره په لمن کې آباد 200 نه زیات آبادی کلی سوغالي او خواوشا کورونو ولس د سکو د اوبو د نشتوالي سره مخ د اوبو په تمه او پر یادي دي. منګ روجمات کو روجمات په ټیم کې موږ په کویانو کې ناسي د اوبو غټ تکلیف دی. د دې کلی واړه زنانا او نارینه د 1300 میاشتو هر ورځ د سکو د اوبو په تکل کې زی او چې چرته نه د دې ضرورت پوره کیږي اوبه راوړي خو د ولس په دې ستړي د ذمہدارو سترګې پټې دي. دلته د اوبو چې دی نو ډېر زیات تکلیف دی او په دې نږدې ځای کې چې دی نو اوبه نشته دی. خلک د ډېر لرې لرې ځایونو نه چې دی نو اوبه راوړي. د بني ادمو څه چې د څاروو چې دی نو هم اوبه نشته، په جوماتونو کې چې دی نو هم اوبه نشته دی. د اوبو ډېر زیات چې دی نو تکلیف دی. زنانه د هغه ډېرې د شانه چې دی نو اوبه راوړي او په سرونو باندې راوړي، د شپې هم راوړي، د ورځې هم راوړي. د روجماتې په ټیم کې زنانه ټولې غریبانان چې دی نو په کویانو کې ناستي اوبو ته او په بوکو باندې چې دی نو اوبه راوړي او باسي او په لوښو کې چې دی نو راوړي. سوغالي او خواوشا کورونو ته د سکو د اوبو ضرورت پوره کولو دپاره د محکمه پبلک هیلث لخوا کوهی ویستې شوې. د غره په منځ کې ټینکۍ جوړه، د کلي په کوڅو کې پایپونه خواره، خو اوبه دي چې د راتلو نوم نه اخلي. د دې کلي سوغالي دپاره 9 کاله مخکې یو سکیم منظور شوی او هغه مکمل شوی دی. تقریبا 2.5 کروړه روپۍ په هغې باندې خرج شوي دي او د اوسه پورې په هغې کې کوم پیپونه چې ټیکهدار لګولي نو هغه مات پراته دي، ټیکهدار ورک دی. چې کوم سیاسي خلکو وټونه خلکو اخیستي دي 15 کاله وشو، 3.5 کاله وشو چې هغه ورک دي. دې کلي ته د سره بیا واپس د راتلو زحمت ونه کو او دلته انتهایي مشکلات دي د اوبو. ځکه خو څه پایپونه واپس وران شو. ډېر کلونه وشو چې بره ټینکۍ جوړه شوې ده او د هغې صحیح مسله نشته. دلته پیپونه هم خواره شوي، په کرونو نقصانونه شوي دي، خو هغه پیپونه خلکو مات کړي دي او هغه ټیکهدار چې دی هغه تښتېدلی دی. محکمې والو ته لاړو، اکسین ایس ډي او ټولو ته موږ جړا فریاد وکړو، تر اوسه پورې د هغې موږ څه غور ورکړو. د دې کلي دپاره د ټیوب ویل په منصوبه خرج شوي د کروړونو روپۍ ضایع کیږي، خو هېڅوک ذمهدارۍ قبلولو ته تیار نه ښکاري. د سوغالي ولس ته د سکو د اوبو نشتوالی د متعلقه ذمهدارانو او د دې ځای د سیاسي عهدهدارانو په کارکردګۍ سوالیه نشان دی. محمد اسرار، خیبر نیوز، سوغالي، کوزدر.